الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، د موجوده مصیبت علاجونه غ ذکر کېدل. نو شپږم علاج د موجوده مصیبت هغه دا دی چې صدقه ورکول. الله په قرآن کې دا خبره کړې ده چې فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، چا چې د الله لپاره ورکړه وکړه او تقوا وکړه او ښایسته وینا وکړه، الله وایي د ټول دین کارونه موږ ته څه کو، د نیکۍ لارې به موږ ته څه کو، هغه اساني کو او په انسان باندې به اساني هغه راولو. په صحیح حدیث کې راغلی رسول الله فرمایي ويبادروا بالصدقه فان البلايا لا يتخطاها. په صدقه ورکولو کې تاسو تادیو کوي ځکه مصیبتونه په دې نشي راختلې. نو دا دلیل په دې باندې چې صدقه سبب د دې چې ګور استاد مرض علاج مسراغه کیږي او دنګ مصیبت د باندې امن نه رافریږي. په تا باندې مصیبت شي، مصیبت در باندې راشي. امام طبراني رحمه الله په الاوسط کې ذکر کړی دا روایت ګڼ سندونه دي. مجموعه دا چې د حدیث کوم د حسن درجه ته څخه رسیږي، صاحب د مرعات ویلي. او وم سبب دا چې په هغې سره د انسان د مصیبتونو څه کېږي، د فکیږي هغه دا دی چې د مسلمانانو حاجتونه پوره کول. نن دا مسله په مسلمانانو کې ډېره زیاته کمه شوې ده چې یو مسلمان د بل مسلمان حاجت څه نه کوي، هغې ته نه ګوري، اولنۍ پوره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسلمانانو حاجتونه پوره کول. نو د مسلمانانو حاجتونه پوره کول په سختیو کې، کله چې هغه په سختۍ کې اخته وي، په خلکو باندې اسانتیا راوصل. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا، چا چې لرې کړي یو مؤمن نه یو تکلیف د تکلیفونو د دنیا نه، یو مصیبت د مصیبتونو د دنیا نه، نو نفس الله عنه، الله رب العالمین بلری کړي دغه انسان نه کربة من کرب یوم القیامه. الله رب العالمین بل دې انسان نه د قیامت د ورځې هغه سختۍ څه کی، هغه لري کی. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. او چا چې په دنیا کې یو معسر سره یو تنگدست انسان چې په هغه قرضدار دی او مثال ته سره غریب دی، هغه سره څوک هغه سره اسانتیا وکړه، پیسې ورته ورکړي، کومک یې وسه وکړه، نو یسر الله علیه، په دې انسان باندې الله رب العالمین اسانتیا راوړي، ام په دنیا کې او ام په آخرت کې. الله به د آخرت کې د عذابونو نه بچ کی، عرش سورې د لاندې به کېنی، او دا غرنګه په دنیا کې هم په دمن همیشه د فار راحتي. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. او د الله پیغمبر چې مسلمان باندې پرده واچوله، په دغه مسلمان باندې به الله رب العالمین په دنیا او آخرت دواړو کې پرده واچي. دی وجنه مسلمانانو کې به پردګي هغه زیاته شوې ده، یو مسلمان بل باندې پرده نه اچي. هر مسلمان دا کوشش کوي چې د بل د غیب څنګه ولټوم، په کومه طریقه سره ولټوم، او دی دا څنګه اوس د خلکو ته وخیم او ترسوای کوم. د الله پیغمبر چې مسلمان دی په ګناه ویلو خیر د پرده په واچوه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. و الله تعالی چې دی په کومک ته هغه بنده کې او په تعاون د هغه بنده کې تر څو چې دغه بنده د خپل ورور مسلمان په کومک کې او د خپل ورور مسلمان سره کومک کوي. مسلم دا روایت راخصه مشکات کې مشترک کتاب العلم کې. نو ګوره دا د مصیبت د ختمېدلو څه دی، د مصیبت د ختمولو هغه اساسي سبب دی مسلمان یو تکلیف درې کول او د یو معسر او تندرست انسان سره کومک کوله. داسې انسان سره به زموږ الله رب العالمین هم کومک وکړي، هم په اساني راولي. او اتم سبب یې دا دی چې په ټولو کې ډېر قوي سبب دی، هغه دا دی چې شرعي دعاګانې د الله رب العالمین نه وغوښتل، نبوي ذکرونه کول. نن ټول مسلمانان د دعاګانو نه غافله دي، د اذکارو نه غافله دي. وروره هر سړی چې کوم دی په ګناه باندې بوخت دی، نیټونه دي وغیره، دا ټول په ګناهونو کې څه کېږي، دا ټول په ګناهونو کې هغه راځي. نو دا د مصیبتونو د ختمولو لپاره قوي سبب هغه دا دی چې ته د الله نه دعاګانې وغواړې، نبوي ذکرونه وکړې چې د مصیبتونو او د دردونو او د فتنو په لرې کولو کې دا د ټول نه لویه وسله ده چې سړی غواړي زما نه مصیبتونه لرې شي، تکلیفونه رانه شي، خفګانونه رانه شي. دا څه وایي، دا بار بار چې کوم د شرعي ذکرونه وایي. او درې فضایل او فواید چې کوم د په حدیثو کې بې شماره ډېر دي. خو یو پیدا دا دی چې یونس علیه السلام دعا چې چا وغوښتله نو خامخا به چې کوم دغه دعا قبلیږي. الله فرمایي کذلک حقا علینا ننجي المؤمنین. او دغه شان موږ چې کوم د مؤمنان لره چې کوم د هم خلاصې ورکوو، ځکه ډېر مؤمنان الله رب العالمین په خپل قدرت کامله سره څه کړي دي، خلاص کړي دي. او چا چې دا دعا وکړه د یونس علیه السلام په مصیبت کې دا دعا وغواړي نو خامخا به الله قبلي چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا دعا چې ویل الله رب العالمین به خامخا مصیبت لري کې. ابو داود کې حدیث راغلی به اسناد صحیح. او دویم پیدا پکې هغه ده چې حسبنا الله ونعم الوکیل علی الله توکلنا. دا دعا هم قبليږي، هر چا چې ویل دا ډېرو شرونو او ډېرو فتنې چې کوم دي څه کوي، فتنې هغه ختموي. او درېمه پیدا کړه چې لا حول ولا قوه الا بالله، یا الله د بدای نه اړول او دغه نه چې کوم د نیکۍ توفیق ورکول، دا صرف ستا سره تعلق لري، دا بل چا سره تعلق نه لري. او دن څلورمه پیدا چې معوذتين، دا اخرنی دو سورتونه چې کوم د څه کول هغه خامخا لوستل. نو په دې سره چې کوم د انسان ته راحت ملاويږي، انسان به د هر قسم شرونو مصیبتونو څخه د ته پناه ملاويږي چې دا په بل سره نه ملاويږي.